السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه اشفاق بنګش یو ځل بیا تاسو ته د کیپیټل ډایري پروګرام کې هرکلی وایم. ګرانو مینوالو، څرنګه تاسو ګورئ نن چې کوم زموږ دغه ډایري وي دا به لږ مختلف په صرف او صرف د فوکس په د افغانستان او پاکستان پارلیمان باندې لکه کم مشران غړي دي هغو باندې وي. موږ به کوشش کوو چې د افغانستان او د پاکستان دواړو اړخ ته مشران غړي چې کم پارلیمان غړي دي چې کم پالیسۍ نه جوړوي او نن سبا چې کوم موجوده تاسو ګورئ روزانه دوباره یو ځل بیا ترخګری خپل سر چې کوم دی هغه مونږ وایي چې اوچت کړی دی او روزانه تاسو دمکې خبرونه اورئ په داسې حالاتو کې چې یو بل ملک باندې دا الزامات هم شروع شوي دي چې که پاکستان دی او که افغانستان دی دواړو اړخې ته به زمونږ ګورو چې دې کې اصل تو دی طرف ته توجه ورکو چې دی باندې سنجیدګۍ سره کینی دواړه حکومتونه چې په دغه کم ترخګری لیډران دي یا ترخګری چې کم میکانیزم دی د دې اصل ملامتولو دپاره یوځای شي. نن چې کوم خبرې کیږي او یو بل باندې الزامات خو لګي خو موږ کوشش دا دی چې آیا د هغه غړي چې کوم دي مشران غړي چې کوم دي د افغانستان او پاکستان هغې په دې حوالې سره څه کوي موږ سره اوسئ. کوشش موږ دغه وي چې موږ فوکس صرف دغه وي چې موجوده حالاتو کې څه پکار دي. موږ سره اوسئ پروګرام کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو پیډه میډم دا راته ووایئ چې موجوده حالاتو کې څنګه موږ د افغانستان پاکستان خبره کوو اوس چې کوم تاسو د سفري کې چې کوم کمیونیکیشن چې کوم کمیشن دی هغه تاسو اوس اګریمنټ هم ساین کړه. تاسو راته دا ووایئ چې افغانستان او پاکستان مستقبل کې اړیکې څنګه کیدلی شي دا وخت کې چې کوم ترخګری پیښې روانې دي یو بل باندې الزامات هم روان دي. چې کوم ټرایپیټایټ کمیشن دی دا د حکومت افغانستان، حکومت پاکستان او یو ان ایچ سی آر مینس کې یو کمیشن دی چې د دې ټول ذمہداري او چې کوم ډسکرپشن دی هغه دا دی چې د مهاجرینو په حواله سره چې کوم ډیسیژنز کیږي د هغه په پاکستان کې د پاتې کېدو په حواله سره او د افغانستان د ستنېدو په حواله سره ټولې فیصلې کیږي. او د دا کمیشن مقصد دا دی چې د دواړو ملکو په مابینځ کې چې کوم سیاسي حالات دي هغه خو په یوه خوا کې لیکن کم چې د مهاجرینو په حواله سره ایشوز دي هغه د یو بشري حقوق مسله ده. نو پکار نه دی چې د مهاجرینو په حواله سره چې کوم ایشوز دي هغه د دواړو ملکونو د سیاست نظر سي. په دې حواله سره همیشه په کال کې 2 یا 3 واره هغه ډیپند کوي چې ضرورت یې څونه دی دا میټینګ کیږي او په دا کې د افغانستان د مهاجرینو چې کوم په پاکستان کې میشت دي د واپس افغانستان ستنېدو په حواله سره ډیسیژن اخیستل کیږي او که نسی کولای مهاجرین چې فعلاً واپس افغانستان ته ولاړ سي نو په پاکستان کې د پاتې کېدو په حواله سره د هغو د مینجمنټ په حواله سره د پاکستان حکومت صلاح عمل به په هغه باندې ډسکشن کیږي. افغانستان پاکستان تعلقات چې کوم دي اړیکې څنګه به ښې کیږي؟ افغانستان د ښه روابط د پاکستان طرفدار ده به دل لپاره دیر کوشش کوي. زه امیدوارم انشالله روابط خشی و استونزه مرفوع شي ناامنی رفع شي انشالله. داسې یو خبره به کوو هغه تاسو خیر فارسي کې مو وایي که پوره نشي ویلی چې دا وخت کې چې کوم پاکستان وایي چې د کوم دلته ترخګری کېږي پیښې هغې لیډران چې کوم دي یا هغې میکانیزم چې کوم دی افغانستان کې دی افغانستان نه کنترل کیږي. په دې اړه باندې تاسو حکومت څه عمل دی؟ خب مردم افغانستان از واقعیت تروریستی در هر کجایی که باشه متنفر است. افغان‌ها بیشترین ضرر از ناحیه عملیات تروریستی دیدن و در هیچ کجای ما طرفدار این نیستیم که عملیات تروریستی به وجود بیاید و بسیار متنفر هستیم و به خصوص در کشور همسایه ما پاکستان که سالها میزبان مهاجرین ما بودن و کمک کرده افغانستان این تو واقعات اگر رخ میده مردم افغانستان بسیار ناراحت میشن. لکه د افغانستان حکومت هلته چې کوم لیډران دي هغو په ضد څه کروینې کول غواړي یا څه کروینې به کوي؟ خب یقینا اونچه که افغانستان
در توانش باشه برای آوردن امنیت در پاکستان با مسئولین پاکستانی همکاری میکنه. ډېر مننه. جی ګران کتونکو دا وخت کې موږ سره چې کوم دی ډاکټر صاحب زاهیوال صاحب چې څرنګه د افغانستان او د پاکستان د ښه اړیکو د پاره دي چې ښه کردار لوبوي نو موږ سره یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایي سر. سردار ته وایي چې موجوده نن خو تاسو ډېره خوشایند خبره چې میټینګ کې کامیاب وشو او اګریمنټ وشو په دې اړه باندې زموږ بریفلی هغه وشو. خو موږ به تپوس دغه کوو چې موجوده حالاتو کې پاکستان کې بیا ترخګری سر اوچت کړی دی او روزانه دمه کېږي نن هم دمه کې پرون هم شوي وي. د وخت کې افغانستان پاکستان ته څه پکار دي چې په یو میز باندې کینی چې کم دغه ترخګرو ملا ده چې وایي چې یاره افغانستان کې دي یا پاکستان کې چې دا مشترکه اپریشن وکړي او دو ملا ماته کړي. اول خدا دا ښیي هغه خبرې چې موږ یې تکرارا کړي دي بګر غوږ باید ورته ونیسو چې په افغانستان کې ناامني د پاکستان د ناامنۍ باعث ګرځي. کم ترهګرۍ حملات چې وشو په دې کې شک نشته چې د افغانستان د وضع سره تړاو لري. که دا په لاهور کې کېږي، که دا په کراچۍ کې کېږي، که دا په پېښور کې کېږي، دا په کوټه کې کېږي. اول خو یې موږ په کلکه محکوموو هم من حیث د دې چې ګاونډي هېوادونه یې سره ورور هېوادونه یې سره نږدې اړیکې او تعلقاتو دا د خلکو ترمنځ موجود دي. مګر دا چې مونږ یو هېواد یو چې روزانه دغسې حوادث په لسونو مونږ کې کېږي، درد مو لیدلی. وخت کې مو چې درد لیدلی دی په دغه تیر یوه میاشت کې دغه رقم حادثات چې په لاهور کې وشو، په افغانستان کې د ورځې 2 3 4 کېږي، همدغسې کسان وژل کېږي، د ده خپلوان وژل کېږي، زما خپلوان وژل کېږي، انډیوالان مې رفیقان وژل کېږي. فلهذا مونږ پوهېږو چې په هغه درد یې پوهېږو چې دغه تروریستي حملاتو درد څه دی. د دې دپاره بیا دغسې حوادث طبعا اضافتر باید زموږ مشران راویښ کړي، هغه ادارات چې مسؤل دي راویښ کړي چې همکاري پکار ده په دې برخه کې. من حیث د پالیسۍ په پاکستان کې د افغانستان د امن نه حمایه وشي، من حیث د پالیسۍ په پاکستان کې د افغانستان د امن نه استفاده وشي، من حیث د دې چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی. صحیح ده. ګورئ په پاکستان کې یو وخت کې ناامني حوادث تر امریکې وغځېدل. د 2001 کال حادثه چې په امریکې کې وشوه، خو د افغانستان د خاورې نه چې ناامنه وه، هر څوک ورته راتله، نو تر پاکستان خو غځېدلی شي که نه شي غځېدلی؟ طبعا غځېدلی شي. چې غځېدلی شي پاکستان بې تاثیره نه شي پاتې کېدی د افغانستان د وضعیت نه. نو همدا دی چې د پاکستان ادارات، د پاکستان هغه مسؤول کسان یوازې دې طرف ته ونه ګوري، اخواته مې ګوري څه لګیا دي او څه کولی شي چې هغلته امن راوړي، څه کولی شي چې تاسو مطلب د دواړو اړخ ته دغه دواړه او د افغانستان د طرفه به هم همکاري موجوده وي. دغه موجودي ګورئ زمونږ ترمنځ بې اعتمادۍ موجودې دي او د بې اعتمادۍ لوی فاکټور چې کوم دی دغه دی په افغانستان کې جنګ دی. په افغانستان کې جنګ دی، په افغانستان کې ترهګري ده، په افغانستان کې بمونه دي، په افغانستان کې وژنه ده او د هغې بڅر کې دي خورا لوسي. د لاهورې بڅر کې و، د پېښورې بڅر کې دی، د کوټې بڅر کې دی، دا نورې بڅر کې دي. هغه اور باید مړ کړو. دا بڅر کې به هم انشاءالله ختمیږي. ولې به نه ختمیږي؟ همدغه دی چې موږ تشویقوو، نږدې همکاري، اخري پوښتنه کوو، اعتماد فضا، د ورورۍ لاس ورکول. نو دې باندې پوښتنه کوو چې دواړه حکومتونه ولې یو ځای نه کیني په دې صرف د یو ایجنډې باندې؟ بالاخره باید کینی، بالاخره به کینی، بالاخره به کینی. ګورئ دا چې تر څو صادقانه بحث نه وي ترمنځ، چې زه یم راضي به دې ته انشاءالله فضا به داسې وي لکه دا اوسنۍ چې ده. صحیح ده. فضا چې ده همدا اوسنۍ ده. ته به په ما شک کې زه به تا شک کوم. صحیح ده. ته به په ما شک کې زه به تا، او دا شکونه متاسفانه نور زړونو فاصلې بالاخره سره پیدا کوي چې خدای دې نه پیدا کوي. خو داسې کې یو بل پوښتنه هم کوم، داسې کې زموږ د میډیا دپاره پیمره موجوده ده، یوه اداره وي چې هغه غلط خبرونه هغه کوي. داسې کې یو بل سوال خاص کر اوس راوچتېږي چې افغانستان کې میډیا چې کومه ده هغه ډېر زیات نفرت پیلوي، مختلف ایجنټ لکه د پاکستان خلاف یا داسې نور د خلکو په مقابل کې چې هر څوک نفرت بد کوي، که دې خوی کوي که هغې خوا ته لکه حکومت له اړخه دې باندې د خلکو ترمنځ ګورئ نفرت پیدا کول د خپله قطعا دلته اخوا ته او دې خوا ته ولسونه سره پراته دي چې زرونه کال سره دوی دغه رقم نږدې نو کورۍ پاتې شوي دي. صحیح ده. دا ته ستا قوم څه شی؟ ستا قوم څه شی دی؟ اخوا بنګش ته که نه شته؟
زه مومان یم دې خواته شته که نشته د حاجي صاحب دې خواته ټول قومیان دي او دغه دي صحیح ده دغه رقم سره پاتې شوي تر لاهوره پورې زمونږ دا تاریخي اړیکې شته تر کراچۍ پورې هم دا تاریخي اړیکې شته صحیح ده نو په دې کې هر څوک چې رامنځته کېږي او نفرت پیدا کوي دې خواته هم خلک شته پیدا کوي اخواته به هم ولې نه چې پیدا کوي فضا د اعتماد چې بهتر شي دغه فضا به د نفرت اچولو ته هم کمه شي میډیا به هم بده استفاده نه کوي او دغه به نه کوي نو زما امید دا دی چې مسؤلانه همدې خوا د میډیا هم چې د ښه نه چلیږي دا هم ښه وچلیږي د افغانستان طرف هم ښه وچلیږي تاسو لږ خپل تعارف را سره وکړئ جی بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې حبیب رحمان افغان ده د کوچانو د کمیسیون په پارلمان کې معاون یم او عضو د پارلمان یم صحیح لکه تاسو ورته وکیل هم ویلی شي د پارلمان پارلمان وکیل دا راته ووایه چې نن سبا چې کم حالات روان دي دا به څنګه کنټرول کیږي خاص کر په داسې حالاتو کې چې اوس دا خبرې حکومتونه لکه بقاعده ویل شوي دي دا خو ښکارام ده چې کا ټي ټي پي یا نور سرو تنظیمونه دي د هغې ډیران په افغانستان کې دي د دې څومره پرې تاسو اصلا خبرې خو یو په بل پړه سره اچوو که چېرته اخلاصي او وروري نه به افغانستان کې جنجالي نه به پاکستان کې مشکلات اساسي دا دي چې کوم تنظیمونه چې په افغانستان کې دي هغو پرده په پاکستان کې شوې وه هغه پاکستان ته مشکلات نه خلقوي نن سبا په افغانستان کې علني جنگ روان ده هغه یې پړه په پاکستان اچوي او پاکستان کې چې کومه قصه روانه ده هغه یې په افغانستان اچوي دا فیصلې او دا جوړې له قومدارۍ له ورورۍ له یو میز باندې جوړېده او اخلاص ښوده چې خپل ور مړ کړو باید پاکستان افغانستان دواړه یو ورونه دي باید په یوه لار روان شي نو دې کې ولې مشترکه جاینټ هغه ولې نه کوي چې مشترکه د په دې خبرې باندې که هغه په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي کوم لیډران د تنظیمونو چې هغه خلاف د مطلب چې سخت نه سخت کاروایي وشي نو اصلا بېاعتمادي په دې منځ کې ده د پاکستان او د افغانستان لیډرانو په منځ کې بېاعتمادي ده او دواړه خواته دوه ورونه پراته دي او دا قومي وروري او مسلماني یو تنظیم او یو مسلمان خلک دي په دې کې بېاعتمادي ده موږ نه پوهېږو چې بېاعتمادي د چا له خواته دې منځته راغلې ده زه هم بغارې وم چې پاکستانی مې ورور ده پاکستانی هم بغارې و چې افغانی مې ورور ده اما اعتماد په منځ کې نشته سور ور لګېدلی ده لاس په لاس نه سره ورکوي چې اول د افغانستان ور مړ کړي بیا د پاکستان ور مړ کړي السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه تاسو خپل تعارف را سره وکړئ څه شی کوئ زما نوم زاهد رحمان افغان دی او زه د پاکستان په نیشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې اول سیویلین افغان یم زبردست لکه چې دلته ما ماسټرز وکړ اوس زبردست لکه دا تاسو مطلب چې یو غټ اعزاز خبره هم ده بالکل ډېره د اعزاز خبره ده زما دپاره او زه ډېر زیات مطلب زما د فامیل دپاره افغانستان کې کم ځای بیسیکلي موږ کوچیان یو د لغمان او د کابل دا راته وایه ورور چې موجوده حالات کې لکه اوس څومره تاسو ینګ چې کوم پارلمنټرین موږ ورته ویلی شي ینګ یوت چې کوم دی هغه به راځي د پاکستان افغانستان لکه یو بل باندې الزامات روان وي او مطلب چې د ترخګرۍ هغه تاسو کوم نظر باندې ګوري او څه کول پکار دي زه خو دا وایم که دا خو حکومتونه دي حکومتونو کې چې هر سړی راځي دی ته مونږ اکټران وایي هغه به خپله اداکاري کوي او بس دوی دې به خپل کار کوي اصل چې کوم خلک دي اصل ولسونه دي د ولسونو پر مابین کې چې د ولسونو فرض که زوز د افغانستان ځواني من او دلته چې د پاکستان تاسو د پاکستان ځوانانو تاسو هم په ځوانانو کې راځئ په تاو په ما کې هېڅ فرق نشته ده ما ورته چې دواړه یو خلک یو یو هغه ده وایي هغه په پښتو کې یو متل ده چې اوبه په ډانګ باندې نه بیلېږي که دا خلک سل هم کوششونه وکړي دا سل ترهګریان په یو بل باندې الزامونه ولګوي دا یو هغه په انګریزۍ کې چې ورته وایي چې یو ټمپرري خلک دي دا به نني سبا بني اصل خلک چې دي اصل خلک د دې چې قومونه دي ولسونه دي چې موږ او تاسو یو نو موږ او تاسو چې دی ان شاء الله تعالی موږ او تاسو په یو بل کې بیا افغانستان ول اکثر چې کوم ګورو میډیم ګورو خاص کر ځنې چینلې هغه ډېر زیات زهر اوګلوي ډېر زیات مطلب چې نفرتونو طرف ته پس ایجنډا باندې کار کوي پته نشته نو به دا شولې کیږي نو دا خو هر سړی خپل هغه لري خپل مفادات لري د هر چا خپل مفادات دي کېدای شي داسې په پاکستان کې هم داسې ټلویزیونز وي چې هغه خپل مفاداتو دپاره کار کوي داسې ټلویزیونونه په افغانستان کې هم شته دي بالکل په دې کې څه شک نشته دی ولس ته پکار مطلب ته څه وایي چې ولس ته پکار ده چې هغه د بیدار اوسي او د ولس د ولس زور د خدای زور چې ولس زمونږ بیداري چې په ولس کې اویرنس چې مونږ او تاسو په مابین کې مینه دا خبره بیا نه کېږي
جی ګرانو کتونکو چې څرنګه تاسو ولیدل چې څنګه مونږ د افغانستان سایډ چې کم اعلی چارواکي دي هغو سره په دې اړه باندې خبرې ترې وکړي چې پاکستان او د افغانستان معاملات چې کم روان دي او خاص کر د ترخګرۍ پیښې چې کمې دي یو بل باندې الزامونه خو راځي بل طرف ته چې کم عملیات روان دي خاص کر زمونږ طرف نه چا فوزي عملیاتي نو هغه کې څومره پورې د خپله کې دي روابط پکار دي په دې وخت کې مونږ سره زمونږ د وفاقي وزیر د پاکستان وفاقي وزیر سیفران عبدالقادر بلوچ صاحب مونږ سره پروګرام کې شرکت کوي نو هغه سره به خبرې کوو چې آیا په دې باندې څه له عمل به طے کیږي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. ہمارا جو آج کا مطلب موضوع ہے اس پہ ہے کہ افغانستان پہ ابھی جو مطلب کہ ریسنٹلی دوبارہ سال شروع ہی تقریباً 11 اٹیکس ہو چکے ہیں 2 مہینوں میں. دوبارہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے سر اٹھا لیا ہے. تو اس حوالے سے افغانستان پہ جو الزامات آتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے مطلب ہے کہ کنگ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کیا لائے عمل طے کی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی یہ جہاں تک افغانستان کے سیاسی حالات کا یا جنگی حالات کا تعلق ہے اس کا افغان مہاجرین کی واپسی سے تعلق نہیں ہے. افغان مہاجر ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں پر اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے پہلی بات. دوسری بات جو میں واضح کرنا چاہوں گا میں ایک سپاہی ہوں میں جانتا ہوں وہاں پر اگر وہ دہشت گرد ان کے یا طالبان جو ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں ان کے مخالفین وہ آرم فورسز کے سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائی کرتے ہیں حکومتی ہیڈ کوارٹرز کے خلاف کارروائی کرتے ہیں حکومتی کارندوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں وہ جنرل پبلک کو ایز سچ کسی کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے. ہمارے ملک میں کل ایک واقعہ ہوا اس میں لاہور میں آج واقعہ ہوا پشاور میں اسی طرح سے باقی جگہوں میں لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے کوئی ایسی بات ہے. زندگی لائف نارمل ہے نارمل چیزیں ہو رہی ہیں. ہم اور آپ سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں تک لا انفورسنگ ایجنسیز کا تعلق ہے وہ اپنا ڈیوٹی کر رہے ہیں یہاں پر. اسی طرح سے افغانستان میں بھی اگر حالات میں کوئی بگاڑ ہے کوئی خرابی ہے تو اس کی طرف اس کی حکومت توجہ دے رہی ہے اور وہ ابھی تک یہ حکومت پچھلے 10-12 سال سے ایگزسٹ کر رہی ہے اور وہ کم نہیں کر چکے ان کے وہ افغان اس نے اپنا طالبان نے یا دہشت گرد نے یا جو بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے والے ہیں انہوں نے کوئی اتنی ان میں طاقت نہیں آئی کہ حکومت کو گرا سکے. حکومت اپنے قائم ہے. اس میں سوال یہی ہے کہ ابھی حکومت نے ریسنٹلی جو ابھی دھماکہ ہوا ہے تو افغان جہاں پہ مطلب ہے کہ تنظیم کی جو لیڈران ہیں وہ افغانستان میں مطلب جڑے ہو گئے اس کے حوالے سے آج یا مطلب افغانستان کے اعلیٰ حکومت سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے اس پہ کوئی عمل؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو کارروائی ہو رہی ہے ضرب حضب کے نتیجے میں اور طالبان کے خلاف جو کارروائی ہم نے یہاں پر کی اگر یہ ہم کہیں کہ 100% ان کو ختم کیا گیا تو میرے خیال میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں گا صحیح میں نہیں کہہ رہا ہوں گا. کافی ان کے بچے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا جو بنیادی انفراسٹرکچر یہاں تھا اس کو تباہ و برباد کیا گیا. وہ جو یہاں سے آپریشن کر رہے تھے یہاں پر رہ رہے تھے وہ ایک چیز ایسی ہے جس کو ناممکن بنایا گیا. لیکن میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ افغانستان میں گئے ہیں کافی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر بھی کہیں پر چھپے ہوئے ہیں اور چھپ کے وہ کارروائی کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارا ایک میچور ایک ملک ہے اور وہ ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں ہماری فوج سمجھتی ہے ہماری حکومت سمجھتی ہے. تو ہم تو یہ تیار نہیں ہے کہ اگر کوئی واقعہ پاکستان میں ہو جائے تو فوراً اس کا تعلق افغانستان سے ہم جوڑ دیں. وہ اگر کرتے ہیں تو اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا. مناسب یہ ہوگا کہ وہ بھی دے شوڈ ٹیک دیئر ٹائم ایز انگریزی میں کہتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہماری حکومت میں کہ اس کو کوئی انوالومنٹ ہے کہ نہیں ہے. ہم ان کی حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے ہیں اور ان سے تعاون کی ہم وہ جو نا امید کرتے ہیں اور بڑی پازیٹیو وہ بات ہوئی ہے. ان کے پریزیڈنٹ صاحب نے کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے ٹیلی فون کیا افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ اپنے تعاون بھی پیش کی. اٹس اے گڈ تھنگ. اچھا سر اس میں لاسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا حکومت ہماری حکومت اور افغانستان حکومت مکس ان کے خلاف کوئی کارروائی کا سوچ رہے ہیں کہ مکس ان کے خلاف؟ ہم ڈے 1 سے اس کے لیے تیار ہیں. ہر دن ہر گھنٹہ اور ہر منٹ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر وہ ایسے تعاون کے لیے افغان گورنمنٹ اگر مناسب سمجھے تو ہم تیار ہیں کارروائی کرنے کے لیے. جہاں وہ چاہیں گے یہاں کارروائی کرنا چاہیں گے تو یہاں بھی کریں گے وہاں چاہیں گے تو وہاں بھی کریں گے اور جو جگہ ان کو مناسب میرے خیال میں
इसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट हमें नहीं होना चाहिए। सर एक अपने ज़रब अज़ब के ऑपरेशन के बहुत अच्छे नताइज निकल आए थे, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी मतलब है कि काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, अभी क्या सूरत हाल है नेशनल एक्शन प्लान के लिए? अब मज़ीद अब कोई बेहतर? देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो ये नेशनल एक्शन प्लान बदकिस्मती हमारी है, गो कि मेरी मिनिस्ट्री का ये काम नहीं है, लेकिन मैं कमेंट करना चाहूँगा कि ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया गया कि जिस तरह वो बस छू मंतर की कहानी है, इधर नेशनल एक्शन प्लान हुआ और अगले दिन सब कुछ कंट्रोल हो गया। ये एक लंबे अरसे का प्रोग्राम है, इसमें टाइम लगता है चीज़ों को करने में, और वो कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज है, डिफेंस वगैरह, वो मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं और उसके नतीजे काफ़ी आ चुके हैं, और बाकी जो बाकी हैं वो आ जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जो कोई वारदात हो जाता है जिसके नतीजे के तौर पर हमारे हलाकतें होती हैं, उसको तो मीडिया लेके ब्लो कर लेता है, पूरी दुनिया में ऐसा शोर मच जाता है कि पता नहीं क्या से क्या हुआ। लेकिन इससे मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 गुना ज़्यादा वो काउंटर चीज़ें की जाती हैं कि इस किस्म के लोग इंटरसेप्ट किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, और वो एक्सप्लोसिव के साथ, हथियारों के साथ और प्लान के साथ, लेकिन उस चीज़ के बारे में तो कोई मेंशन आता नहीं है। ये हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर ये बदकिस्मती है हमारी चाहे पुलिस है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है या हमारी फ़ौज है, उनकी जो पॉजिटिव काम है और उनका डोल कोई नहीं बजाता है, और बजाना भी नहीं चाहिए, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम 1% फेल्योर है तो उस 1% फेल्योर को 100% बना के पेश कर दे रहा, और अपने जो 99% कामयाबियाँ हैं उसको 0 से ज़रब दे रहा है, ये मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पे ये सवाल जब उठता है सर कि अभी मौजूदा सूरत हाल में कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है कि ये कार्रवाई कहाँ से हुई है या कोई उसमें मुलविस पाए गए? देखिए, मैं जनरली आज पहली मरतबा है कि इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत कमेंट की है इस मामले के ऊपर। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, सिपाही रहा हूँ, और फिर मैं लॉ इन्फोर्सिंग से रिलेटेड मेरी ड्यूटीज़ थे। मैं डीजी रेंजर था वहाँ पर कराची में, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी इस किस्म की ड्यूटियाँ मैं करता रहा हूँ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने कमेंट किया। अदरवाइज़ मेरी मिनिस्ट्री का ये चूँकि कंसर्न नहीं है, मुनासिब नहीं होगा कि मैं कमेंट करूँ और बताऊँ क्या सही है और क्या गलत है। ये उनका डोमेन है, उनके पास इन्फॉर्मेशन है, उनके पास हर चीज़ है, डेटा वगैरह है, तो ये सवाल अगर उनसे पूछा जाए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, यहाँ पे फौजी अदालतों की जो बात हो रही है तो इस पर कोई फाइनलाइज हो गई है? 2 साल की मज़ीद एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो उस पर अपोजिशन की जो खदशात थे वो दूर हो गई? मैं ये कहूँगा कि इसकी ज़रूरत बहुत सख्त है, बिल्कुल सही कहा गया है, और जहाँ तक खदशात के दूर करने या न करने का ताल्लुक है, ऑफ कोर्स हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है, और इंतज़ार करें, नतीजा सामने आ जाएगा बहुत जल्द। मौजूदा सूरत हाल में अब क्या देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के जो हालात हैं, मतलब धमाकों में इजाफे होते जा रहे हैं साल के में, तो उसके लिए कोई प्लानिंग या मज़ीद कोई इस तरह हुकूमत इकदाम उठा रही है? मेरे भाई आप कम से कम थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करें, 4-5 महीने हुए कोई धमाका नहीं हुआ। काफ़ी फ़र्क आ गए हैं सर। और जब इसी मुल्क के अंदर जब एक दिन में 6-6, 7-7 धमाके होते थे मुख्तलिफ जगहों में, अब उसी मुल्क में अगर 6 महीने में एक धमाका हो गया, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जाने हमने ज़ाय की, ये फूल जैसे बच्चे जो मुरझा गए और ज़िंदगी उनकी यहाँ से चली गई, कि हम उसके बारे में कंसर्न नहीं है। लेकिन इसका मुकाबलतन अगर देखा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ज़्यादा परेशान कर दे। परेशान हम हैं इसलिए कि एक ज़िंदगी का ज़िया जो है ना, वो उसका कोई जवाब नहीं हो सकता है, हमें यकीन करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ें होती हैं, और गवर्नमेंट की कार्रवाई जारी है और जारी रहेगा, और इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ जाएगी उसमें। लास्ट क्वेश्चन, अब अफगान के जो मिनिस्टर आए हुए हैं, वफाद आए हुए हैं, उनके साथ जो इस मामले पे बातचीत हुई है, पॉजिटिव रिस्पांस मिला है सर? नहीं, हम तो अफ़गान मुहाजिरीन से मुतालिक बातचीत कर चुके हैं, और लकीली ये बहुत खुशकिस्मती की हमारी बात है कि हम दोनों हुकूमतें, जहाँ तक अफ़गान मुहाजिरीन के मसले का ताल्लुक है, 100% एक ग्रेड पे 0-1% हमारे इख्तिलाफात रही है, और इंशाल्लाह इसका नतीजा बड़ा सही निकलेगा, और बहुत ही इंशाल्लाह इसी साल और अगले साल तक इंशाल्लाह अगर यही कार्रवाई इस तरह रही और इंशाल्लाह रहेगा, और UNHCR की या बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की मदद, हमें बहुत कम मदद की ज़रूरत है, उनकी रही, तो इंशाल्लाह ये मसला बहुत बाइज़्ज़त तरीके से हल हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा, और पाकिस्तानी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक, और अफ़गान अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक, और अफ़गान मुहाजिरीन के ख्वाहिशात के मुताबिक हल होगा। और ये वीज़ा पॉलिसी वाज़े हो गया, वीज़ा पॉलिसी के मुताबिक, मतलब जिस तरह कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म का वीज़ा और इस तरह शॉर्ट टर्म का वीज़ा, इसमें नहीं, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। उनको जितने अरसे के लिए वीज़ा चाहिए होगा वो मिलेगा उनको,
اس کا ایک طریقہ ہم نے وضع کیا ہوا, اس طریقے کے مطابق کارروائی ہوگی تو مل جائے گی. تھینک یو سر, بہت شکریہ. جی ګرانو کتونکو څرنګه تاسو ولیدل چې موږ سره قادر بلوچ صاحب وفاقي وزیر دیږي کې اخیری دا خبره وی چې کم حالات روان دي خاص کر افغانستان او پاکستان حواله سره غو وی چې موږ ډیر پازیټیو غلرو او که ضرورت پیښ شو نو دواړه ملکونه به چې کم دي په دې خبره باندې متفق دي چې موږ په دواړو ځینو کې کاروایي هم کوو. همدې سره زموږ نن چې کم دا پروګرام سر ترسي ان شاء الله نوی پروګرام کې بیا تاسو خدمت کې حاضرېږو. تاسو چرته چې وي ښاد او آباد اوسئ.